ټولو مسلمانانو له نن د زړه د یخوالي ویډیو راوړې ده. سبحان تیری قدرت خپل زړه په یخ کوي ملګرو، ځکه په سویډن کې چې کوم بدبخته د قرآن مجید بې حرمتي کړې وه نو نن هغه خپل انجام ته ورسېدو او الله جل شانه یو ځل بیا ثابته کړه چې د قرآن مجید حفاظت په زه په خپله باندې کوم، د مدرسې او د جومات حفاظت په زه په خپله باندې کوم، خو صرف اور صرف مسلمانان پې ګوري چې آیا د مسلمانانو رد عمل څه دی. دغه ویډیو در سره شریک کومه، خو ستاسو نه امید ساتم څنګه چې زموږ زړونو ته تکلیف رسېدلی او په څه باندې د قرآن مجید باندې نو نن به په دې ویډیو باندې خپل زړه راغونډو او خپل زړه به پې یخو. ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ چې څومره مسلمانانو ته ورسي نو چې سبحان تیری قدرت د الله جل شانه د دغه قدرت او د لویي او د بړایۍ الفاظ یې په زړه کې راشي. راځئ دغه ویډیو وګورئ، بیا در سره په پښتو کې ترجمه کوم. العراقية سلوان على المصحف الشريف والإقدام على إحراق كتاب الله عز وجل وتصويره لفيديو الحرق ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكتفي بذلك بل قام بسب نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في فيديو آخر بعد حرقه للمصحف الشريف. ولكن ما هز العالم هي معجزة من الله سبحانه وتعالى لهذا العراقي الكاره للإسلام، وهي عند عودته لمنزله بعدما انتهى من عمله تعرض لحادث بسيارته وهو الآن بالمستشفى بين الحياة والموت. ندعو الله عز وجل أن يميته شر ميته وألا يشفيه أبدا. اللهم انتقم من هذا العراقي الخائن الكاره للإسلام والمسلمين. وفي النهاية إذا كنت مسلم وكاره لهذا العراقي الخبيث والمحارب لدين الله فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على المشاهدة. وفي هذا الفيديو سنقص عليكم ویډیو تاسو وکړه ملګرو، دا د سویډن یو پیج دی چې په هغې باندې شیر شوې ده او 10 میلیون مسلمانانو په دې باندې خپل زړه راغونډ کړی دی. ځکه ملګرو چې د ټولو مسلمانانو زړونو ته ډېر زیات تکلیف دې بدبخت او دې ذلیله رسولی و. په پښتو کې چې کومه ترجمه ده نو هغه دا د ملګرو چې په دې کې ویلي دي چېرې دا کوم بدبخته دی نو هغه خپل انجام ته ورسېدو. ډاکټرانو ډېر زیات کوشش وکړو د ده د بچ کولو، خو هغه بچ نشو، ځکه بچ کولو والا ذات څوک دی؟ هغه لوی رب دی. د هغه لوی رب د کلام بې حرمتي دې بدبخته کړې وه نو په ډېرو لږو ورځو کې ده ته هغه انجام ورسېدو او الله جل شانه خپل مقام ته ورسو. دلته یو د افسوس خبره هم ستاسو سره منشن کومه، څنګه چې دا الله جل شانه خپل انجام ته ورسو ټولو مسلمانانو ته وښودو چې د قرآن مجید هغه حفاظت به زه په خپله باندې کوم. دا هغه الفاظ دي چې زما د خولې دي او په حضور مبارک صلی الله علیه وآله وسلم باندې دغه الفاظ زما په حبیب باندې نازل شوي دي. نو ګوره د دې حفاظت زه په خپله باندې کولی شم. څنګه چې هغه کارټونیسټو الله جل شانه هغه ته اور لګولی و چې هغه چې کوم ملک دی نو هغوی هم حیران و چې د کوم طرفه دې کارټونیسټ ته دغه اور ولګېدو، دغه ګاډی اکسیډنټ شو په کومه طریقه باندې، خو اور لګولو والا ذات خو هغه لوی رب دی. څنګه چې د ده د انجام وګورئ ملګرو چې ډاکټران لګیا دي کوشش کوي د ده د بچ کولو، خو دا بچ کېدو والا نه دی. ځکه بچ کېدو والا نه دی چې د زموږ د عظیم قرآن مجید بې حرمتي کړې ده، د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکړی دی. کوم الله جل شانه کوم چې دله ژوند ورکړی دی، کوم چې د ده پرورش او پیدایش کړی دی، هغه رب عذاب له دعوت ورکړی دی. نو هغه ورسره بیا کم کردار وکړو. دې ګاډي ته وګورئ په کومه طریقه باندې دا ګاډی لګېدلی دی. نو ماشاءالله سبحان الله په دې باندې خپل زړه راغونډ کړئ او په کمنټس کې ووایئ او د ټولو مسلمانانو سره دا ویډیو شیر کړئ. سبحان تیری قدرت. چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. په چوت آواز را سره نن دا ووایئ چې مسلمان زنده آباد، اسلام زنده آباد، د الله جل شانه قدرت زنده آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.